ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دراله او دویل د الله رسول الله تعالی د حق د بیانولو نه حیا نه کوي. آیا په حال المرأه آیا په خدای باندې غسل شته چې کله خدای هغه څه خوب ویني لکه څنګه سړی ني نارینه څه خوب ویني نو په خدای باندې غسل شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل او چې کله خدای د ځان وبو ویني چې وبته وتلې نو په دې باندې هم غسل لاله. دا د بخاری شریف حدیث دی چې کله زنانه خوب ولید او وبته وتلې نو په دې باندې غسل لاله. دا به کوم د غسل کوي او داغه لپاره علماء درې وجې ویلي دي. یو دا چې خدم چې کوم د شقایق الرجال دي ترمذی کې حدیث راځي دا نو سړو شوق کوي. او دوی مدادا چې دا رحم دی لډیر دي رحم پکې ډیر دی شفقت پکې ډیر دی. او درې موجود هغه د پاره دا چې دا ناقصات ولکن دی عقل کمزور دی ډیر زر راګیریږي. نو چې کومه خدای خوب ویني د شپې او هغه ولید چې جامې لمدې شولې په دې باندې غسل لاله دا به غسل کوي. ام سلمہ د نبی رسول الله چې کوم بیبي دا و یا رسول الله علیه و خدم دا خوب نه ني ناغوي او لاس بخارو کې ککل شه به ولید ماشوم کله مشابه کې د مور پشانته. او ام سلمہ خیال دا و چې څنګه چې کوم د زنانه دا خوب نه ني عالمان دا غلي کې چې ګوره څنګه الله تعالی حضرت صلی الله علیه وسلم د شیطانی اثراتونو پاک پیدا کړو د نبی رسول الله الله بیان پاک ورکړل چې د شیطانی اثراتونو پاک او دا صفاتونه